बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په بازوک په دوستانو د ټیم کې پاکستان کې آری و طرف ته هنګامي صورتحال ته هر طرف ته نفسي ټایم دا هر څوک دا کوشش کوي چې اس طریقې باندې ځان باج کم د ټیم کې آری و طرف ته ملک ریسکیو اپریشنز شروع دي خو اوس هم داسې علاقې دي چې الته موسم خراب ده او الته ریسکیو اپریشن نشي رسیدل، روډونه خراب شوي، نه بای ایر نه بای روډ. نو دوستانو بای روډ نفری هم تیار ده او بای ایر نفری هم خپل کوششونه کوي خو الته موسم بتدرید خرابېږي ټیکيږي نه. دوستانو د باره کې بس نور معلومات هم په دې ویډیو کې شریکو او کدا ټولو معلوماتو باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان ستر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوي دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب ټاله نشان دی وای تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سره ملاوي شي. دوستانو دې ټیم کې پاکستان کې حالات ډیر زیات خراب دي. سند اندرونه سند دې ټیم کې دا حالات دي چې خلک پکې بربند دي. دې ټیم کې دا حالات دي چې خلکو سره روټي نشته. داسې خلک شته چې هغه باندې په اودو کې اوبر غلي دي، بچی ته وړي دي، خزه ته وړي دي، پله ډیر مشکل سره ځانونه بچ کړي دي. دوستانو هغه کس بے بسی به تاسو وګورئ چې یو کس خپل بچی نشي راوي سرول داسې اوبه پی راشي. نو دوستانو د قیامت نه دی نو نور سره د قیامت مونږ باندې د عذاب ولې راغلو. دوستانو ډیر خلک کې چې مس مینجمنت دا واټر مس مینجمنت او ډیر خلک سي او دوستانو زمکه چې خپل بوج چې کله ها الله پاک سړی نه خپاشي یو معاشره نه یو قوم نه مونږ مسلمانانو کم از کم مونږ ته خو پکار ده چې مونږ نه دا ګناهونه نه سرزد کیږي. کم از کم توبه لار خو الله پاک کولاو کړي د دلته 1500 روپۍ دی پر خلک قرآن قسم کوي. دینه بعد تاسو وګورئ چې دا عذاب ختم شي، دینه بعد بیا زیننګانې شروع شي، دینه بعد بیا قسمونه شروع شي، بیا به سود شروع شي، آر یو کار به وشي خو دوی په زړونو کې یره نرسي. 2010 یو وارننګ او هغه نه بعد 2022 کې چې کله دا سیلاب راغلو نو تاسو وکتل چې دا سیلاب هغه نه ډبل تریپل دا چې موږ 2010 سیلاب ته وګورو نو او دې سیلاب ته وګورو نو موږ هغه 2010 سیلاب چې دا هغه وبخو چې تخوا اډو سوینه ورنن دی حد پورې اوبر غلي دي چې تربلا ډیم ډک شوی دی. مشمنانو لاشونه چې دی خزو لاشونه چې دی زی په زی خلکو لاشونه روزي یا پورې 1000 نه هنسا اوریدلی دا خلکو لا اغاز یې نشته چې کوم ځای کې یا پر ریسکیو اپریشن نه دی رسیدلی. نو اوبویسلی آلته موږ هنسه نشته اندرونی سند خو به انتها ظلم اور زیاتې شوی دی هغه خلکو سره حکومت طرف نه الله پاک طرف نه چې کوم عذاب پر راغلی دی هغه خو پر راغلی دی او چې کوم حکومت ورسره بیا کړی دی اچا وته ریسکیو ټیمونه نه دی را لګلی ارچا خپل ځان سترکی باندې بچ کړي. څومره خلک چې بچلو کورونه ختم شوي دي، بستیانې ختم شوي دي. نن پس کالام کې چې یو پورا کلی چې